یا د پاکستان د سټیټ په شکل کې بېلابېل ټیکهداران په دغه جګړه کې ګډون لري، بېلابېل سب کنټراکټران په دغه جګړه کې ګډون لري. خو په هر ترتیب باندې حالات داسې را دغه شوي چې د لوی افغانستان په ضد جګړه، اوسني افغانستان په ضد جګړه له هغه مورچله کېدله چې نن هلته پی ټی ایم د عدم تشدد یا د امن یا د ثبات یا د پښتنو د حق خودارادیت یا په اصطلاح د پښتون په خاوره د مرګ پر خلاف د اواز اوچتولو تکل کړی دی او رامنځته شوي دي. او دا زه فکر کوم چې یو ډېر لوی پیشرفت دی. هغه وخت چې دلته ملا پونده جنګېدو یا دلته ایفي فقیر جنګېدلو یا دلته د خان شهید تحریک یا د خان عبدالغفار خان خدایي خدمتګارانو یا په دغه سیمه کې د انګلیس د مزاحمتي د انګلیس پر ضد باندې مزاحمتي قوتونو له هغې څخه راوروسته دا حالت تقریبا له خدایي خدمتګار نه راوروسته یو قوي ترین تحریک دی. د پښتنو یو غټ اعتراض ذکر کړي اخواته دا دی چې پاکستان هغسې چې په نورو نړیوالو او سیمه ییزو سیاستونو کې ترهګري د ابزارو وسیلې په توګه استفاده کوله، د پښتنو پر وړاندې به له دغه وسیلې کار اخیسته. مثلا په سوات، په وزیرستان، په دې ځو کې به یې ترهګرې ډلې هم پیدا کړې، هم به یې د زاپلو په هماغه سیمې بمبار کړې، وی به یې زاپلې کنډواله باندې بدله کړې. د پی ټي ایم دغه حرکات څومره کولی شي د دغسې ډرامو مخه ونیسي کوم چې پنجاب یې هلته په لاره اچوي؟ یعنې زه فکر کوم چې اوس پنجاب په یو نازک حالت کې دی یا بله معنا پی ټي ایم توانېدلی چلنج کړي پنجاب؟ چلنج نه چې حتی یو ذهنیت که تاسو پرونی د پېښور جګړه دغه وګورئ که نه جلسه وګورئ، هلته داسې نه وه چې دلته یوازې منظور پښتون د پښتنو نوی نسل، نوی جنریشن د دغه توطیې و رګونو ته ورسېدلی دی. د دې توطیې و ریښې یا د دغه سازش یا د دغه رذالت هغه رګونه یې پیدا کړي دي چې له کومه ځای څخه د پښتون وهنې، د پښتون ځپنې یا د پښتنو د حقوقو پر ضد باندې جګړه شروع شوې ده. د دغې جګړې ریښې په کوم ځای کې دي هغه په ریښو باندې ګوتې ایښي دي او غواړي چې هغه ریښې له همغه ځای څخه وچ کړي. او دا یو ډېر لوی پیشرفت دی، یو ډېر لوی پرمختګ دی او یو ډېر لوی اقدام دی. زه فکر کوم چې دا تحریک له هغه نورو تحریکونو څخه دی ځکه متمایز دی چې دا د نویو حالاتو، د نویو ظروفو، د نوي مقصدیت په یو نوي سټیج باندې دغه تکل کړی دی. تاسو دا د طالبانو مذاکره چې اوس له قطر کې یا طالبان سیاسي سټیج ته رامنډه وهل، یوازینۍ علت یې دا دی چې هلته پی ټي ایم داسې ناره پورته کړې ده چې یاره دا جګړه د جو دهشتگردی اس کی پیچه ورده ہے. دا یو وړوکی شعار دی، اما دا تقریبا د سیمې د یو اویا کلن تاریخ چې د منظور پښتین یا په ټوله کې د پی ټي ایم هغه مبارزه چې وله هغه وتوانېدله چې د خپل داخلي وجود څخه اخوا مغیزې ولري. بالکل دا اوس په قطر کې د جګړې لپاره د اختتام لپاره خبرې دي. امریکا د دې اختتام دغه کوي یا پاکستان ځینې دغه کوي چې موږ په افغانستان کې نور د مداخلت توان نه لرو یا یې نه کوو. لا پاکستان مداخلت کوي، د پاکستان عربي مداخلت کوي، لیکن د دې هغه ظرفیتونه چې د مخالفت لپاره تعبیر شوي وو، جوړ شوي وو، هغه ظرفیتونه وچ دي، هغه په اصطلاح باندې دغه ریښې وچ شوي دي او هلته یو کمزوري راغلی ده. دغه حالت افشا شوی دی، دغسې جو دهشتګردي اوس کې پیچې وردي. زه فکر کوم چې دا د ټول افغانستان د سولې لپاره یو قوي اقدام دی او یو نوی اقدام دی او د نوي نسل په لاس کې اقدام دی. وزیر صاحب د پی ټي ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مثبت مزاحمتونه څومره دې لامل شوي چې پاکستان د هغه د سیسو څخه راوګرځوي کوم چې د سیمې دپاره یې بې ثباتي پیدا کوله، یا په بله معنا که ووایم د پاکستان ته اوس د پی ټي ایم حرکات څومره د خطر زنګ کېدلی شي؟ مننه سرنګزی صاحب، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته نیک هیلې تاوده سلامونه وړاندې کوم. یو مهم بحث دا دی چې کله د پاکستان د رامنځته کېدو سره سم پاکستانیانو هم د جنوبي اسیا او هم د مرکزي اسیا کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره یا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو د ساتلو لپاره د پښتنو په سیمه او د بلوڅانو په سیمه کې د افراطیت لپاره او د نفرت لپاره او د وحشت لپاره هغوی پانګونه وکړله. او په دې برخه کې پاکستان هم په جنوبي اسیا کې چې د هند سره په جګړه کې هم له دې ابزارو څخه استفاده وکړله او هم د اتحاد شوروي چې اوسنۍ روسیه ده د هغو پر خلاف باندې هم دلته جګړه وکړه او د امریکې متحده ایالاتو اروپایي هیوادونو څخه د پاکستان یا د پنجاب د تقویې او د هغوی د مطرح کولو لپاره او د یو اټومي هیواد د جوړولو لپاره په دې برخه کې استفاده وکړله. دا په دې برخه کې افراطیت یې خپور کړي، د ملا او طالب
تر نامه لاندې مدرسې جوړې کړلې او غلط اسلام یې خلکو ته وپوهاوی او د ځوانانو څخه یا په ټولنه کې بې له دې افراطیت څخه بل بحث موجود نه و. نو په وروستیو کې کله چې د پی ټي ایم رهبري په وجود راځي، له دوی د تشکیل او تحریک رامنځته کیږي، هغه ظرفیتونه چې بالفعل په ټولنه کې موجود و، هغه ظرفیتونه هغه ځوانانو چې بله لارې نه درلودله بې له دې چې دوی افراطیت ته ولاړ سي، نو هغه دوی راټول کړله. د ځوان نسل لپاره د افراطیت ترڅنګ یو بل ښه بدیل چې هغه د روشن یو تحریک دی، هغه د پښتون ژغورنې یو تحریک دی، هغه د سیمې د ژغورنو یو تحریک و، هغه پر اصولو ولاړ یو تحریک دی چې د هغه په راس کې هم مدبر او هراړخیز داسې ځوانان راسته رالله چې یقینا سیمه، قوم او پښتانه ورباندې باور کولی سي. تاسې پوهېږئ منظور پښتون، علي وزیر، محسن داوړ، همداسې نور ملګري چې دوی شاوخوا کې دي، بالخصوص د پښتنو په د جغرافیایي موقعیت کې هم که ته د وزیرستان سیمه ووینې، په دې کې هم دغه درې قومونه لکه داوړ، وزیر او مسعود، دغه یو ډول د تاریخ په اوږدو کې هم د سیاسي او جنګي مبارزو هغه بیلانس هغه وخت دوی رامنځته کولی سي چې دا درې سره متحد اوسیږي، همغږي اوسیږي. نو پر هغه اساس باندې زه فکر کوم د دغو درو قبیلو که په راس کې ټوله یوه قبیله ده خو په خپل منځ کې بیا یو ډول ویش لري، د دوی یووالی او د رهبریت وتوانېدل چې هم د بلوچستان پښتانه، هم د خیبر پښتونخوا او هم د افغانستان پښتانه خپل شاته ودري او ځان متحد ثابت کړي او د روشنفکرۍ ذهنیت خپور کړي. بې له شکه یوه مسلې ته چې قانع صاحب اشاره وکړله، یعنې واقعا هم یعنې هغه طالبان باندې هم لوی فشار وارد کوي، د پاکستان په پروژو باندې هم دوی فشار وارد کوي. دا تاثیر درلوده؟ بالکل د پنجاب مخه ونیول شوه او پاکستانیان له دې څخه ویره لري چې نور به پښتون د خپلو اهدافو لپاره دوی وکارولی سي که ونسي کارولی. دا اساسي بحث و چې که پښتانه د وسیلې کېدو څخه راوګرځول شي نو ډېره خوشبختي به راشي هغه سیمې ته. ولې خبره دا ده چې په متواتره توګه پی ټي ایم کله کله تر فشار لاندې د ټولو پښتنو د لارو بره پښتنو تر فشار لاندې چې ځینې مواردو کې یوازې ولې اکتفا کوي پر دغسې کوچنیو فشارونو. مثلا کله چې هلته ارمان لوڼې په شهادت رسېږي، تر هغه د مخه چې نور د هغوی ملګري په شهادت رسېږي، د دوی مبارزه یوازې په همغه جلساتو خلاصه کېږي. پی ټي ایم تر دې جلساتو له لارې کولی شي چې کافي فشار پر پنجاب وارد کړي چې هغوی حاضر شي یو مثبت ډیالوګ ته چې د پښتنو په ګټه وي. ګورې 80 کلنۍ پانګونه چې پنجاب کړې ده په داسې یو پیچلې سیمه کې لکه د پښتنو چې اوس هغه اته ایجنسیانې له منځه اف سی آر قانون دوی له منځه وړی دی او دا یې د خیبر پښتونخوا صوبې مربوط کړي دي او په ضمن کې بیا تر بلوچستانه پورې دغه میشت پښتنو په منځ کې زیات جهادي ګروپونه، تروریستي ډلې، په ضمن کې د دې افراطي ډلې، د مافیا ډلې ټپلې، استخباراتي، دا په دې سیمه کې قوت پیدا کړی و او په قوت سره موجود دي. په داسې یو حالت کې چې پی ټي ایم خپل سر پورته کوي او دوی خپل انسجام رامنځته کوي، دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي، طبیعي ده چې دوی په وړاندې به په ډېرې ناخوالې رامنځته کیږي. د دوی په مقابل کې ډېرې دسیسې او توطیې دا اوس پنجاب رامنځته کړي دي. د دوی په هره برخه کې، په هر کلي کې کوشش کړی دی د پاکستان حکومت چې د دوی په مقابل کې ځینې ملکان راپورته کړي، ځینې ځوانان په دې نامه چې دا د پاکستان خلاف یو تحریک دی، دا د هند را سره اړیکې لري، دا د سی آی ای امریکې سره اړیکې لري، دا د افغانستان د انډیس سره اړیکې لري، په مختلفو نومونو باندې دا د پاکستان د وجود خلاف خلک دي. نو پر دې باندې هم د ځینې طالبانو یې بیرته راژوندي کړل په شمالي وزیرستان کې. تاسې ګورئ په کورم ایجنسۍ کې، دغسې په پېښور کې، دا اوس په لورلایي او دې سیمو کې، ژوب کې، په دې سیمو کې بیرته هغه ټارګېټ کیلینګ یا هدفي وژنې رامنځته کړي دي او ځینې هغه کسان وژني چې هغه د افراطیت پر ضد باندې تحریک او تحرک کوي، رامنځته کوي، هغوی تعامل رامنځته کوي د پښتنو ترمنځ. هغه څه چې مهمه ده نړۍ تمرکز وکړي د پی ټي ایم پر دغه مبارزې چې یو مدني مبارزه ده او حق دی او نړۍ چې د بشري حقونو غږ پورته کوي
هغوی باید په دې حرکت ډیر تمرکز وکړي ولله بعد مرغه ډیر موارد کې نړۍ په دې برخه کې د حاشیې ته ځي څنډې ته ځي او دومره ډیر تمرکز پر دې مسله نه کوي پی ټي ایم څومره تواني چې ډیر ژر د نړیوالو ادرسونو هغه باور او اعتبار راجلب کړي او پاکستان تر فشار لاندې ونیسي د پښتنو د حق او حقوقو دپاره پی ټي ایم د توقع خلاف هم په نړیواله کچه باندې هم د سیمې په کچه باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او پښتون قوم که مبارزه کوي هغه باید اوږدمهاله مبارزه وي او د حوصلې لرونکي خلک وي نه داسې چې موږ ژر نتیجه ځینې وغواړو داسې نه چې دا حرکت له ماتې سره مخ سي اوس هم په نړیواله کچه باندې انعکاسات ډیر مثبت دي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته خپل غږ رسول دی خپل پیغام یې رسولی دی سوله ییز حرکتونه کوي سوله ییز حرکتونه یې د ټولې نړۍ لپاره د منلو وړ دي خپله په پاکستان کې یو تصویر رامنځته کړی دی چې پی ټي ایم د افراطیت او دهشتګردۍ خلاف یو حرکت دی هغوی سوله ییز حرکت کوي هغوی امن پسنده خلک دي د هغوی رهبري هوښیاره رهبري ده زیرکه رهبري ده خپل منظور پښتون هغه یو داسې ځوان دی چې هغه ټول ژوند په مبارزه کې تیر کړی دی هغه د ټولو ناخوالو خبر دی هغه د پاکستان له ظلمونو څخه خبر دی هغه د افراطیت له ناخوالو څخه خبر دی نو په داسې یو حالت کې زه وایم چې اوس هم دوی د توقع خلاف هم په نړیواله کچه باندې ښه ځلیدلي دي هم د کور دننه او په سیمه ییزه کچه یو مسله چې ډیره مهمه ده چې موږ هم دې ته باید فکر وکړو چې پاکستان په هغه استخباراتي او نړیوالو برخو کې اوس هم حاکمیت لري هغوی یو دستګاه ده هغه یو قوت دی خو بالاخره پی ټي ایم به د دې توانایي پیدا کوي چې د بلوچستان سره به اتحاد کوي د سندیانو څخه به سره به اتحاد کوي او د پنجاب د اوسنۍ ډیره مننه سلامت سي ډیره مننه کوم یوه لنډه دمه لرو بیا هم بحثونه دوام لري شفا نمیشه ترور او جاسوسی ژوند او مینه خیانت او دښمنی ټول په څارګر سریال کې له شمشاد څارګر له شنبه تر پنځشنبه د شپې 9 بجې بیا هم ښه راغلاست ښاغلی امتیاز وزیر دلته څو ورځې دمخه پاکستان ریاست وړاندیز وکړ چې د پی ټي ایم له مشرانو سره مذاکرات ولري خو هغه مشروط شول د پی ټي ایم له خوا نه چې ځینې شرطونه دوی درلودله د پنجاب سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو خبرې اترې او ډیالوګ ګټه ولري دوی به حاضر شي چې سره خبرې وکړي او دا خبرې به د پښتنو په ګټه واوسي هغه ګیلې او هغه اعتراضات چې اوس په دغه جلساتو کې مطرح کېږي پنجاب به دې ته غاړه کېږدي چې دا هر څه ومني او د پښتنو هغه حقوق ورکړي بیرته اول غوښتنه زه چې بیا تاسو نه مننه درنو مېلمنو او لیدونکو ته سلام احترامات دا چې کومه جرګه کومه مذاکرات تاسو خبره کوئ دې ته ډیسیوینګ مو ویشي دا یو دوکاوا یو فریب وو په حقیقت کې نه پاکستان په دې کې هیڅ دلچسپي نه لري چې دوی د پښتنو مسلې حل کړي او زه خو دا وایم چې په دې وخت کې پاکستان د وړتیا هم نه لري چې دوی د پښتنو مسلې حل کړي دغه چې پښتنو مسالې ډېرې بنیادي دي او ډېرې ژورې دي او هغه په دې شرط کې پاکستان نه دی هغه پر هیڅ پولیټیکل ویل نه لري اوس چې د کومه جرګه جوړه کړې ده د کتاس په سټرکچر باندې فکر وکړئ د کې صرف قبایلی پارلیمنټریانز دوی راغستلې دي په دې کې پاکستان وړاندې هڅه دا غده چې د پی ټی ایم چې کوم د وزیرستان را سیا د قبایلی سیمه را محدود کړي یو
بل هڅه ورکې دغه دی چې د دې جرګې سره هیڅ منډیټ هیڅ اختیار هغه څه وضاحت نشته چې د جرګې سره وضاحت څه دی. په بل طرف باندې د ریاست د پاکستان دا هڅه ده چې پی ټی ایم صرف د 15 مطالباتو راسه محدود کړي. 15 مطالبات د پی ټی ایم کوم چک پوسټونو باندې فوجونه خلک تنګول باندې شي. د نن د هند سره په بارډر باندې ټینشن راغلی دی. زیاتره قبایلي سیمې کې زیاتره په بلوچستان کې دوی هغې ځایونه فوجونه راجع کړل لاندې هند بارډر ته یې وړل. هغه درته وایي چې تا د تنګولو د نه تنګولو خبره کوله، ما بیخي د چک پوسټونو نه چې کوم د فوجونه جګ کړل. یو بله خبره د لینډ ماینز ته. لینډ ماینز دپاره به بیا د یو داسې ډیسیوینګ خلکو په سترګو کې به د خاورې اچولو په خاطر باندې به 3-5 فوجیان یې خوا دېخوا وګرځي، فوټو سیشن به وکړي، خبره خلاصه. روانور دی، روانور د نقیب الله مسعود شهید قاتل هغه به راونیسي، عدالت به پیش کې. د مطلب نشو چې د ساعتونو یا د میاشتې یا د هفتې په حساب سره دستي دار ته خیچي. بله چې کوم تم کړي شوي خلک دي پښتانو چې په کې زنانه هم شته، د زرونو په حساب سره خلک دي، هغه چې کوم د هغې پر مثال دوی به یو جوډیشل کمیشن به ورته جوړ کړي، هغې ته به یې پیش را پیش کړي. دوی د دا مقصد خو نه شو چې دا خلک پیش ولې دوی دستي یو خوشي شول. نو په دې طریقه باندې دوی د پی ټی ایم د محدود کولو، د پی ټی ایم د منځه د وړلو هڅه یې کړې ده. خو پی ټی ایم چې کوم لیډرشپ دی، د پی ټی ایم کشران دي، ځوانان دي، دا ټول په دې شي باندې کلک پوهېږي. دوی پوه سوي دي، مکمل دغه شرایط سره به دوی مذاکره ونه کړي د پاکستان ریاست سره، مکمل په دې شي باندې پوه شوي دي. او په دې باندې انټرنل چې څومره زما پورې ماته معلومات دي، په دې باندې انټرنل په پی ټی ایم کې ډېر مجلسونه شوي دي او د ټولو په دې باندې سر خلاص دی. پرون د ارمان لوړي په هغه چې کوم دی پېښور کې غونډه وشوله، 40 وشوله، نو غټه غونډه وشوله پېښور کې. په هغې نه مخکې اتهام انتقاد لرلو، قانع صاحب هم چې کوم دی تشویش لرلو، بل هم تشویش لرلو، زه هم په غوسه وم چې دا څنګه خبره ده. پرون منظور پښتین کلیر کړله خبره چې زموږ نه صرف 15 مطالبې دي، زموږ مطالبې ډېرې زیاتې دي. او د هغې نه وروستو که تاسو وګورئ په وایس اف امریکا کې هغې کې ډاکټر صاحب سید عالم دی، دا چې کوم سینیر لیډرشپ دی، فضل خان اډوکیټ دی، ثنا اجاز دی، دغه ټولو په یو ټون باندې خبره وکړله. دلته اصل کې خبره څه ده؟ دلته اصل کې خبره د پاکستان سټیټ ټرریزم دی. د ډورن غاړې دواړې غاړې ته چې هغې په نتیجه کې زما د ملت روزانه جنازې پورته کوي. دلته چې کوم دی که نه اصل کې د پاکستان د دریم د بل چې کوم دی که نه د وار پراکسي خبره ده لاندې د پښتنو په سیمه باندې. او د خبره ته زه دلته د افغانان ورونه دولت تاسو په واسطه سره زه دې دا متوجه کول غواړم چې دلته خو ګوره یو طرف ته د سولې خبره دي، موږ او تاسو یې کلک حمایت کوو د سولې د هڅې. هغې په رڼا کې که د یو ورځې امن راځي موږ یې حمایت کوو، که د هغې په رڼا کې د هغې په نتیجه کې د یو هفتې یا د یو میاشتې امن راځي نو موږ یې حمایت کوو، ځکه چې دا خاوره د ملت امن او ثبات په ټولو نه زیاته اړتیا لري. موږ خو داسې ماته ښکارېږي نه، موږ ته داسې ښکارېږي چې د دیوال دې خوا ته چې کوم شی دي دغه ماته سوله ښکارېږي، خو دیوال ای خوا ته چې څه دي دا د لوی طوفان دی، یو لوی جنګ دی. دا جنګ او دغه شی دا خطر به درکول غواړي. هسې نه چې موږ په ای خوا دې خوا خبرو کې مشغول پاتې شي، په موږ باندې یو بل دومره لوی طوفان راشي چې دا څه شته د 13 کالونو د 19 کالونو د 18 کالونو چې کومې لاسته راوړنې دي دا بیرته یې منځ راونیسي. دې ته موږ او تاسو یو کولیکټیو ویزډم، پولیټیکل ویل او د دې شیانو ضرورت یې موږ ته، ځکه چې لاندې په جنوبي پښتونخوا کې پښتنو په سیمې کې چې موږ کوم حرکت ګورو په ګراوند باندې، هلته په دې شي کې زیاتوالی روان دی.
الته داسې موږ ته اشاره نه ده، الته موږ ته بالکل په دې شي باندې یقین راکوي چې یو بله غټه لوبه روانه ده. یعنې هلته وزیري صاحب هم اشاره وکړله داسې علایم لیدل شوي دي یا داسې قرایل لیدل شوي چې تشدد بیرته پښتونخوا ته راګرځي، وزیرستان ته د زو ته افراطیت راګرځي، پاکستان د بیا هڅه وکړي چې د پی ټي ایم او نورو پښتون حق غوښتونکو اوازونو پر وړاندې دغسې افراطیت بیا وزېږوي، بیا یې پیدا کړي او د هغې پلمه د حرکتونه ضعیف کړي. دا څه لیدل شوي؟ موږ په دې شي باندې باور لرو او لیدل خو نه چې بالکل هر شی دا ښکاره دي، مومنټ شته، حرکتونه شته، یو طرف ته طالب دی، مختلفې ډلې دي، بل طرف ته فوج دی او دا لوبه د بلوچستان اخواته چې کومې پښتنو سیمې دي هغې طرف ته وړل دي. په هغې کې پاکستان یو خو دا خبره چې مثال د بلوچ چې کوم ملتپال او ازادي غوښتونکي غورځنګونه دي دا د منځه وړلو هڅه ده په دې کې. بل د پی ټي ایم یا د پښتنو چې د کومو سیمو مزاحمتي اواز راپورته شوی دی هغه د منځه وړلو هڅه ده. بل په خپل ژوند کې چې کوم دی د زیاتوالي هڅه کوي. په دې وروستي کې که تاسو وګورئ پاکستان په نړیواله کچه باندې ډېر زیات بربنډ شوی دی، د سټیټ ټرریزم ډېر زیات بربنډ شوی دی. په افغانستان کې د مداخله ډېره زیاته بربنډه شوې ده. دنیا په مارکیټ کې داسې هیڅ درواغ موجود نه دي چې دا نور په هغې درواغو باندې وچلیږي، هغې درواغو دی سپورټ واخلي. پاکستان په فشار کې راغلی و. اوس پوښتنه همدا ده وزیر صاحب چې پاکستان په فشار کې دی، په نړیوال سټیج کې هم هغوی هغه پخوانی پرستیج نه لري، ولې خبره دا ده چې د پی ټي ایم په هکله خلک توقعات لږ څه زیات غواړي. مطلب دا چې خلک کسان دلته وزیري صاحب اشاره وکړه چې پښتانه اوږده مبارزې ته اړتیا لري، ډېرې زیات قربانۍ ته اړتیا لري، ولې ځینې توقعات داسې دي چې موږ وایو چې اوس چې پنجاب ریاست حاضر شوی خبرو ته ولې هغه یوازې دوکه ده. تر دې وراخوا باید داسې فشارونه وارد شي په واقعي معنی هغوی خبرو ته حاضر شي، د پښتنو حقوق ورکړي، یا دومره ضعیفه چې نور د پښتنو مقابل کې ونه شي درېدلی. د پی ټي ایم د بنو د جلسې نه چې کله هلته وشوله بیا تر دې وخته چې بیا په پېښور کې جلسه کېږي، څه فرقونه لیدل شوي دي، څه نتیجې لاسته راغلي دي د پی ټي ایم، لکه ذهنیتونه یې څومره جوړ کړي دي، پنجاب یې څومره تر فشار لاندې راوسېد، دا څه شوي دي؟ فشار که چېرته موږ د فشار خبرو کو فشار ختمه نشته. هغه په نتیجه کې موږ که چېرته وګورو نو په وزیرستان کې یا په قبایلي سیمې کې یا په سوات کې چې څنګه به پښتانه ازارول دوی، اوس هغې ازاروالي کې فرق راغلی دی. اوس که تا ته لاس دړي نو دوی هغې نه مخکې لس ځله فکر هم کوي چې د ملت راپورته کېږي. نور په دې شي باندې باید موږ او تاسو کلیر واوسېږو. دوه خبرې دي. یو خبره دا چې پاکستان کې دا وړتیا نشته، حل کولو د نه حل کولو خبرې نشته. اوس په پاکستان کې د وړتیا نشته چې هغه زما مشکلات حل کړي. یو پی ټي ایم داسې سټیج ته تللی دی، د ملت داسې سټیج ته تللی دی چې دا په شا نشي تللی. او که چېرته په پی ټي ایم کې یو کس دی، دوه پنځه کسان دي، هغه که په رهبري کې دي یا که په لاندې لیول کې دي، هغه چېرته په شا ځي یا سلیپ کېږي. ملت د کاروان دا به روان وي، هغه دا به روان وي، دې کې فرق نه راځي. خبره دغه ده چې پنجاب خپله خبره کوي، پښتانه به خپله ولسي بیداري کوي، ولس کې به یو شی راپورته کوي، خپل ناړۍ ته به یو غږ ورکوي. پښتانه چې کوم فقط وروستۍ پوښتنه که لاندې ځواب کوي چې بیا نور مېلمنو ته مخ ورکړو، څومره د دې تضمین شته چې د پی ټي ایم هغه اساسي هدف چې هغه د پښتنو راویښول دي، د افراطیت پر وړاندې، د دې پر وړاندې چې پنجاب دوی نه بیا کار وانخلي او د وسیلې په توګه د نورې نړۍ پر وړاندې خپله د پښتنو پر وړاندې ونه کاري، دغه ذهنیت جوړونه څومره بریالی شوې ده چې بیا به پښتنو کې افراطیت نه راګرځي، پښتونخوا او وزیرستان او بل ځای به بیا دغه افراطیت کوربه کېږي نه چې پنجاب به یې جوړوي او پنجاب به بیرته د هغه د ځپلو په نامه پښتانه ځپي. د دې تضمین رامنځته شوی دی په پښتنو سیمو کې؟ تاسو اوس پر نږدې وخت کې ولیدل ستنګزی صاحب، مخکې به د هغه لاندې ستا ورور چې کوم دی په وزیرستان کې ناست دی، په بنو په پېښور کې ناست دی، چې د افغانستان خبره به راغله، هلته به د زرونو په حساب سره جلوسونه راوتل که نه راوتل، په دې لوی کور پسې به یې چغې ښارونه ورکول که نه به یې ورکول. پی ټي ایم چې منځ ته راغلی دی هغې کې فرق توپیر لیده شي که نه شي لیده. اوس د پلوامه والا واقعه وشوله، د بالاکوټ والا سټرایکس وشول، د هند او د پاکستان په منځ کې کړکېچ زیات شو. مخکې به د زرونو په حساب سره خلک راوتل پښتانه، دې ځل ته تا ولیدل که نه، د چاونۍ نه یې خوا دې خوا نوکران یې 3-5 ځایونو کې 3-5 کسان یې راوباسل، خو پښتانو کې هغه شی ونه. ډېره مننه وزیر صاحب، بیا هم تاسو وخت درکوو. قانع صاحب، د مذاکراتو کوم وړاندیز شاید لا هم پښتانه په دې باور دي چې دا د پنجاب هماغه دوکه ده چې متاسفانه هر وخت یې ورکوي پښتنو ته. انجام د دې خبرې او بالاخره څه کېږي؟ لکه دلته وزیر صاحب یوه خبره وکړله چې پنجاب نور په دې لیول کې نه دی او ریاست په دې ظرفیت نه لري چې د پښتنو هغه غوښتنې نور حل کړي، نور د دوی له سویې نه غټې شوي دي دا غوښتنې او خبرې.
انجام د دې پی ټی ایم د حرکاتو به څه کیږي د پښتنو حقونه به بل کومې لارې بیا ترلاسه کیږي؟ ګوره زه فکر کوم چې پاکستان 72 کال وړاندې خوښه همیشه د بلوچستان په وړاندې د تا د جنسیت چې کومه ناره پورته کړه د هندي مهاجرو پر څیر باندې دوی کولی شي چې د پښو د مږک لوبه وکړي حالات په ترتیب باندې داسې کړي یو مسله اوږده کړي یا یو تحریک په یو ځای باندې ودري سټینډ ورکړي په هغه ځای باندې ودري خو دا ځل هغسې نه ده دا ځل نوی حالات نوی نسل نوي مقصدیتونه نوی مقصدیت او بالاخره دا نړیوال سیاسي تناظر دا بالکل یو نوي سټیج ته تللی دی پاکستان له هغه وخت راهیسې چې مذهبي تروریزم استعمالوي تقریبا دا خو ډېر وخت و د مفتي محمود رادې خواته یا د ضیاءالحق په وخت کې د حالات ډېر زور واختی اختر عبدالرحمن و ضیاءالحق و او دا تیوریګانې وې دا تیوریستانانو چې کابل خورین وساتئ و پښتانه په جنګ کې وساتئ و دا وکوئ د دې ترمنځ باندې د مدرسو جال و تاسو یقین مې زه ډېر تللی یم له ټانک دغه د جنوبي وزیرستان یو سیمه ده دغه بیا تر میرانشاه او له هغه ځای څخه د شیراني قبایل چې پراته دي دا میختر و دغه ځایونه کې دغسې پسې د ژوب علاقه ده او بیا هغسې جنوبي پښتونخوا ته دغه پورې ګام په ګام مدرسه ګام په ګام مدرسه ګام په ګام مدرسه دې مدرسې ته راشن ورکېدل و دې مدرسې ته پیسې ورکول دا هر څه محسوس و چې دا جالونه د څه لپاره غواړي همدغه مدرسې وي چې د طالبانو په وخت کې هغه په اصطلاح د بشري قوت هغه منابع ژوندۍ وساتلې تر اوسه پورې خو اوس هغه هم نور نشته افغانستان دغسې یو حالت ته راغلی دا جګړه تر دې ځای پورې ورسېدله چې امریکا وایي چې زه دا افراطیت د پاکستان لخوا تمویلېږي ایران وایي دا د پاکستان لخوا تمویلېږي چین هم اته دغه کې تاسو د پلوامې په دغه کې پلوامې دغه وروسته د بالاکوټ باندې چې انډیا الوتکو بمونه وغورځول زه سهار ته د بل ماښامه پورې میډیا ته ناست وم هېڅ چا دا نه دي ویلي چې پاکستان فضایي حریم باندې تیری وشو هیڅ بهرنۍ رسنۍ اژانس خبرګزارۍ یا په اصطلاح هېڅ چا دا نه دي ویلي چې د پاکستان باندې برید وشو د یو مملکت حیثیت و عزت باندې برید وشو هغه باندې تجاوز ټولو دا ویل چې انډیا په یو تروریست کمپ باندې برید وکړو حتی د چین د سنهوا اژانس چې چین د پاکستان ډېر قوي متحد دی هغې هم دا ویل چې ورور د پاکستان کې په یو دغه تروریست کمپ باندې برید وشو دا روسانو دا خبره کوله چې پاکستان کې په یو تروریست کمپ باندې برید وشو دا حتی د ترکیې اژانس دغه باندې ترکان چې د پاکستان ډېر نږدې ملګري دي هغوی دا خپله دا خبره کوله سعودي کې دا خبره وشوله چې هلته په یو تروریستي کمپ باندې برید شوی نو دا خبره ډېر دغه ده دې کې سوال دا دی چې پی ټي ایم دغه حالت راغلی دی چې دا شی افشا شوی دی اوس نو که داسې وي چې پی ټي ایم وایي چې پښتنو یاره تاسو د اور لمبه در پرېږدئ چې تاسې لمنې نور هم وسېځي خو پښتانه یې نه مني له پی ټي ایم سره چې ورور تر دغه حاله پورې زه راورسېدم عزتونه مې لوټ شولو کورونه مې په بمونو والوتلو بازارګي ښارونه مې ټوک ټوک شولو سیمال دغه لپاره هیڅ ګناه مې نه درلوده بچي مې قتلېدلو په لویو ښارونو کې تروریزم ورته ټارګټ کلینګ تقریبا دغه ده 10 کاله ما په پوستو په ګوشو په هډو په دغه مزغو باندې وګاللو چې هغه ځای څخه مې چاټ ټوپک راواخیستی ډز د پښتون ملک بې وژلو د پښتون سکول بې وران کړی د پښتون کور بې وران کړی د پښتون بچی بې ووځو د پښتون ټیکهدار بې په کراچۍ کې وژو خو ما د دې حالت د افشا کولو یا د دې لڅولو لپاره اوس چې د حالت څه وایي ته ما څنګه وایې ما ته هغه مطلوبه نتیجه نو زه فکر نه کوم چې پی ټي ایم د دې توان ولري چې سازش وکړي یا تعامل یا معامله چې کېږي یعنې د مذاکرې دپاره نور فرصت پاتې دی چې پنجاب د پی ټي ایم سره مذاکرې په نامه وخت ضایع کړي او راشي د پی ټي ایم وخت ضایع کړي یو مسله ده مبارزه که چېرته پاکستان یو ابتکار په لاس کې واخلي یو ابتکار یو نوښت په لاس کې واخلي یو نوي آیین د لیکلو لپاره که نه او دا خبره وکړي چې یاره پښتنو ستاسو وسایل ستاسو مځکه ستاسو کور ستاسو دغه تاسو په خپلو وسایلو باندې د اختیار مطلق دغه لرئ که دا کار پنجاب کله کوي نه او یو نوی آیین رامنځته شي یو نوی اساسي قانون ولیکل شي سندیانو ته خپل وسایل وسپاري بلوچستانو ته خپل وسایل وسپاري یو کنفدریشن یو ډېر قوي کنفدریشن که نه کنفدریشن او دې کې پښتانه د یو خودمختار دغه که چېرته پښتانه ومني که چېرته بلوچان ومني بلوچان خو قطعا وایي چې وروره موږ د پاکستان په سټیټ کې د شراکت پر ځای باندې موږ د بلوچستان مالکیت غواړو او دا سره کرښه ده
دا خبره پرون هم دغه د منګل یاده کړله او دغه مري یاده کړله چې وروره موږ لپاره نور دا خبره ختمه ده چې موږ د نور که پی ټي ایم یا پښتانه غواړي چې حقونه ترلاسه کړي پنجاب سره د مذاکرې فرصت نه دی پاتې مذاکرې باندې وخت ضایع نه کوي سټیټ سټیټ که د پښتنو د مطالباتو په هغه شکل باندې بنیسي چې په دې سیمه کې د تروریزم یا په اصطلاح باندې نیابتي جګړې یا د پنجاب د مداخلت هغه ټول منفذونه دا د پښتنو په راتلونکي زعامت پورې اړه لري په هغه سیمه پورې منظور پښتون پورې اړه لري عطا مولانا فضل الله مان پورې اړه لري چارسده پورې اړه لري ګلستان پورې اړه لري دا به وزیرستان واڼه پورې اړه لري دا خلک به راټولېږي دا د هغې کار ده اما زما په خیال باندې پښتون دا ځل د ایپي فقیر وخت نه دی دا د ملا پونده د تحریک وخت نه دی دا د بادشاه خان دغه هغه تاریخ نه دی چې د خدای خدمتګارانو دا د خان شهید دغه نه دا نوی دغه دی په نوي تناظر کې او له نویو کړکېچنو حالات سره مخ شوی دی دا تاریخ دومره قوي دی چې زه فکر نه کوم چې په اسانه تعامل یا معامله یا ډېره سلامت بارګینګ به سخت سلامت وزیري صاحب سمه ده چې د پښتنو ټولو حقوقو تحفظ او بیرته ترلاسه کول به ډېر وخت ونیسي مبارزه به اوږده پاکستان لا هم په ځینې قضایو کې متاسفانه برلاسه دی ولې اصلي بحث دا دی چې د پښتنو لپاره د انګیزې پیدا کول د افراطیت د ذهنیت ختمول دا تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده پی ټي ایم دغسې چې روان دی څومره به بریالی شي په دې کې چې بیرته تشدد او افراطیت پښتونخوا ته راونه ګرځي بیرته بیا دلته ډلې جوړې نه شي هغه د کابل پر وړاندې هغه خپله د پښتنو پر وړاندې ونه کارول شي او بیا پاوز په دې لامل نړیوالو څخه مرسته وانخلي او بیرته دغه پښتانه پرې ونه ځپي د دې فرصت او چانس پنجاب څومره د لاسه ورکړی او پی ټي ایم څومره لاسته راوړی چې دغه څه بیا ونه شي او پی ټي ایم یا پی ټي ایم په کومه سیمه کې چې فعالیت لري هغه هم د سیمې د جغرافیې برخه ده چې په دې سیمه کې د نوو تعاملاتو او تقابلاتو یو نوې مرحله پیل کېدونکې ده هغه هیوادونه یا هغه ګروپونه چې مخکې تقابل درلودی اوس په تعامل کوي هغه ډلې ټپلې چې مخکې تعامل درلودی اوس په تقابل کې قرار لري طبیعي ده په دغه سیمه ییز سیاست کې چې د امریکای متحده ایالات دلته د روسیې پاکستان چین او ایران چې پر مخ بیایي چې هلته خپله د بلوچستانو مسله لکه جیش العدل بی ال ای مسله ده د دې ټولو سیاستونو په لړ کې د پی ټي ایم مسله هم تر اغیزې لاندې راتللی شي که سیمه یو ډول له تشنج سره مخامخ کیږي افغانستان بیا د تروریزم ښکار ګرځي دلته بیا بېنظمي راځي دلته یو مرکزي حکومت ونه لرو طبیعي ده چې قبایلي سیمې پی ټي ایم به په دې برخه کې پاتې راځي او پی ټي ایم به د لوی ستونزې سره مخ کېږي تاسې پوهېږئ چې هلته هم د پښتنو په منځ کې د مسلم لیګ نون غړي اوس هم په خپل قوت باندې موجود دي هلته د پیپلز ګوند غړي په خپل قوت باندې موجود دي تحریک انصاف حکومت فعلا عملته دی نه تاسې په اخوا کې ګورئ چې مسلم لیګ جمعیت علما اسلام جمعیت اسلامي دا اوس هم په خپل قوت باندې په سیاسي برخو کې حاکمې دي تر څنګ د عیسی یا نوري ادارې هلته چې کار کوي هغه هم خپل فعالیتونه لري مدرسې فعاله دي په داسې یو حالت کې پی ټي ایم یو کور دننه مبارزو باندې لګیا دی د بلې خوا څخه که بیا بهرني فشارونه دلته وضعیت ورته خراب سي او پنجاب فشار وارد کړي طبیعي ده چې بیا یو څه له ستونزو سره مخ کېږي خو په هر صورت تر اوسه پورې پی ټي ایم په دې برخه کې بریالی دی چې د عامه ذهنیت د نوی نسل چې موجود دی چې هغه د یو بالفعل قوې په ډول هلته موجود و چې یوازې افراطي ډلو لکه طالب او القاعده او داعش ځینې استفاده کوله نن ځینې پی ټي ایم استفاده کوي تاسې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې غونډه ولیدله چې هغه نه سر و پای نه معلومېدی څه چې د جنوبي وزیرستان 80% وګړي چې موږ نارینه حساب کو هغه ټولو برخه پکښې اخیستې وه یعنې یو مطلق اکثریت چې هغه په دومره تعداد راوځي دا پنجاب لپاره یو لوی خطر دی د افراطیت لپاره یو لوی خطر دی په دومره تعداد هیڅ سیاسي ګوند هلته دا دومره جلسه نسي جوړولی
راوړلی پاکستان شاید په بله هره دسیسه کې ممکن ناکامه شي ولې تر ټولو اساسي دسیسه او دوکه هغه ده چې وزیر صاحب دلته ورته اشاره وکړه چې د مذاکراتو د وړاندیز په پلمه د پی ټي ایم په منځ کې داسې ذهنیت پیدا کول چې ښه دا دی اوس د غوښتنې منو او دې سره وخت هم ضایع شي او انګیزه مړه شي. پی ټي ایم کې یو بله برخه چې ډیره مهمه هغه تشکیلاتي برخه ده. د پی ټي ایم رهبري پر تشکیلاتو باندې ډیره زیاته توجه کوي او دا تشکیلات یې غځولي دي. تشکیلات یې په سیمه په کچه باندې، بیا د کلو په کچه باندې، بیا د سکولونو یا مکتبونو په کچه باندې تشکیلات غځېدلي دي. دا تشکیلات حتی په مدرسو کې د طالبانو په منځ کې رامنځته شوي دي. دا تشکیلات مختلفو برخو د یو ټولنې رامنځته شوي دي. د ملکانو په برخه کې تشکیلات د پی ټي ایم غړي هلته مسؤلین رامنځته شوي دي. هر کلی، هر مکتب، هر سیمه خپل تشکیلاتي جوړښت هلته لري چې پی ټي ایم اوس دغه تشکیلات رامنځته کړي دي. نو دغه برخه چې دا تشکیلات دوی رامنځته کړي، زه فکر کوم چې دا تشکیلات باید نور هم غښتل شي. دا تشکیلات باید اخواته د بلوچستان په برخه کې په کوټه کې، چمن کې، ژوب کې، لورلایي کې، په دغو برخو کې هم دا تشکیلات باید غښتلی شي. دغه برخه تقریبا د خیبر پښتونخوا برخه بیا تر باجوړه پورې، د جنوبي وزیرستان تر باجوړه، پېښور، سوات، مانسیرا او سراتیر صدر عطا جنسیان په دغو برخو کې دا تشکیلات خپل هغه دغه ته رسېدلي دي، پخوالي ته رسېدلي دي. د رئیس اسماعیل خان دی بنو دغه برخې دي. دا طرف هم باید خپل پخوالي ته وګرځي. یو څه چې د ارمان لوڼي د وژلو سره، د شهادت سره، دا برخه کې هم یو نوی خوځښت رامنځته سو او په دې برخه کې هم تحرک رامنځته سو. تشکیلاتي جوړښتونه په خپل برخه کې روان دي. د پاکستان ټوله ویره د تحریک نه په دې خاطر ده چې دا تشدد ته مخه نه کوي. مذاکرات سیدی پاکستان مذاکرات چې رامخته کوي په هغه کې دوکه شته، بې له شکه چې دوکه شته. مګر پی ټي ایم هیڅ کله تر دا اوسه د تشدد لاره نه ده خپله کړې. بریالیتوب یې هم په همدې کې دی. په څو ځلې پاکستان هڅه کړې ده چې دوی د تشدد خواته سوق کړي. فرض مثال په علي او منظور پښتون او محسن داور باندې بریدونه تاسې د ارمان لوڼي په شهادت په دغه کې ولیدل چې برید یې وکړي، شپه باندې برید ورباندې وکړي. دوی تشدد ته ولاړل. په جنوبي وزیرستان کې بریدونه وسوله. دغسې په د سواتو، لور دیرو، اپر دیرو په دغو منطقو کې وشوه، شانګله کې وسوله. په دې سیمو کې تشدد وسو. په خپله پېښور او دې برخو کې وسو. مګر دوی د تشدد خواته تر دا اوسه مخه نه ده کړې. دوی خپل سوله ییز حرکت چې خپل تشکیلات غښتلي کړي، د خلکو په ذهنیتونو باندې کار وکړي، عامه ذهنیت جوړ کړي، د پښتون خلاف تحریکونه معرفي کړي، د پښتون خلاف هغه استخباراتي ډلو خلکو ته وپېژني، پښتون ته ژوند وپېژني. فکر کوم چې د پی ټي ایم هغه اساسي محوریت د کار اوس پر دې متمرکز دی چې انګیزه جوړه کړي، نه پر دې چې هغه څه چې د لاس تللي په هغې د پنجاب سره مذاکره وکړي. انګیزه او د دې انګیزې د لا غښتلتیا لپاره تشکیلات رامنځته کړي، تړلي تشکیل چې غږ وکړي. هر کلی خپل په اندازه باندې پلاني جلسې ته دومره کسان د موټر سره، د خپل مالي مرستو سره، هغه ټوله پکښې معلوم دي چې دا به مالي برخه ور تکمیلي، دا به ترانسپورت برخه تکمیلي، په څه ډول به اشتراک کوي، څنګه نظم رامنځته کېږي، انضباط په څه ډول وي، امنیت برخه به څنګه تنظیمیږي، د مشرتابه مسله. دا ټوله دواړې برخې، هم د انګیزې مسله، هم تشکیلاتي برخه، په دواړو باندې همزمان کار روان دی چې خوشبختانه تر دا اوسه دا برخه ښه روانه ده. د حقوق خلاف ښه روانه ده. د پښتون قوم کې داسې یو تحریک، دا ګاونډي هیوادونه نه ایران زغملی سي، نه پاکستان زغملی سي، نه نور هیوادونه زغملی سي. زه هم چې د دې باید پښتانه حمایه وکړي او هر څومره چې توان رسېږي د دې سره همکاري وکړي. ډېره مننه. وزیر صاحب، تر ټولو زیاته وسیله چې کارولې ده د پښتنو پر وړاندې له بعده مرغه د اسلام له پاک نوم څخه استفاده کړې ده. اکثرا یو پښتون یې کافر کړی دی او بل هغه یې د دوی په اسلام مجاهد کړی او پښتون وژلی دی. اکثرا د پښتنو د ویښتابه لپاره چې کوم حرکت پیل شوی دی، دوی ژر پنجاب دا ذهنیت پیدا کړی چې دا لکه د اسلام خلاف دی، دې خلاف، دا خلاف دی. دغه انګیزه یې پیدا کړې ده. د یوازینۍ وسیله وه چې د پنجاب سره په لاس کې پاته او په کاذبه توګه یې کاروله. پی ټي ایم په دغه برخه کې دغه رنګه په نورو برخو کې چې پر دوی باندې تورونه واردي، کله را ورباندې تورنه وي، کله انډي ایس ورباندې تورنه وي، کله دغسې وایي چې دا د پاکستان خلاف دی، دا د وحدت خلاف دی، داسې خبرې پیدا کوي او حتی په خپلو پښتنو کې دې لپاره انګیزه پیدا کوي چې پی ټي ایم پر وړاندې ودرېږي. دا ځل پنجاب په خپلو دغو دسیسو کې څومره مخته تللی دی؟
یا پی ټی ایم څومره توانده چې د مخ ونیسي چې نور هغه مسلمان پښتانه د کافر په نامه د دوی لخوا ونه وژل سي؟ پی ټی ایم په دې کې مکمل توانېدلی دی او د پنجاب د دې ناوړه کار ډېره حده پورې مخه نیولې شوې ده. اوس پښتانو کې بیداري راغلې ده. هغې خو یو غټه خبره دا ده چې د لاندې کوم څه د ډېر کالونه چې پاکستان کومه سټیټ ټرریزم زموږ سره په دواړې خواوې ته وکړو نو موږ که د هغې خوا خبره وکړو هلته زما خلک باندې څه وشول. یو طرف ته پاکستان ملټري ده، امنیتي ارګانونه د خلک، بل طرف ته دوی وار پراکسیس د دې دواړو په منځ کې ولس چې کوم دی دا سینډویچ شو. هغې سینډویچ شو نو چې ولس ته زور میلاو شو، ولس بلاسټینګ وکړو، ولس راپورته شو، پی ټی ایم یې جوړ کړو. دې ولس ته چې زور میلاو شو، ولس د دې دواړو شیانو په حواله سره په خپلو وفاداریانو کې په خپل سوچ په فکر کې تغییرات راغلل. نن د پاکستان په حواله سره په لاندې پښتانو کې ډېر زیات تغییر راغلی دی، ډېر زیات تغییر راغلی دی، خو نور بیا د حالاتو شرایطو فرق کوي. د طالب د مولا د دې نام سره د دې په دې حواله سره د دې جامه په دې شکل کې نن پښتون غولول دا اساسانه خبره نه ده. په دې کې هم ډېر ښکاره د خلکو په فکر کې په وفاداري کې فرق راغلی دی او دا دواړه ډېرې غټې لاسته راوړنې دي. نو اوس په دې ځای کې که تاسو وګورئ، ما تاسو ته وختي وویل چې مخکې به چې دلته په افغانستان کې خبره کېدله نو لاندې به بیا زما د کورې دروازې مخې ته یو غورچای به شروع و، افغانستان پسې بدرد ویل شي. نن څه کېږي؟ نن بیک فایر کېږي. نن ته لاندې لاړ شه، تا ته په سلو کې په اویا نه زیات کسان چې کوم دي که نه دغه د افغانستان پریزیډنټ ته ولسمشر یایي. هغه داسې نه وایي چې د افغانستان پریزیډنټ یا د افغانستان صدر هغه وایي چې ولسمشر. دا تغییرات راغلي دي. نو په دې ځای کې اوس تاسو وړاندې یو خبره وکړله چې د مذاکراتو فرصت نور نشته ځکه پنجاب دوکه ورکوي او په دې لیول کې نه دی لکه دا ظرفیت نور نه لري چې هغه د پی ټي ایم د هغه لویو غوښتنو پر وړاندې څه ولري د ویلو لپاره. نهایي انجام به څه وي کله چې د پی ټي ایم مبارزه دغسې روانه ده؟ همغه پرون د پېښور په ناسته کې جذباتي وینا وشوه منظور پښتین او د نورو ملګرو او دوی هغه څه بیان کړل چې د پښتنو درد وه. ول انجام به د دې څه کېږي؟ دا مبارزه روانه کومې خواته ده؟ کله چې د پنجاب سره د مذاکراتو په هکله باندې کافي شکونه او حتی یقین موجود دی چې هغوی دوکه ورکوي، نو بیا دوی بله لاره څه لري؟ سیاسي خبره به په سیاسي طریقه باندې ډیل کول غواړي. پنجاب ورسره سیاست کول غواړي چې دا جرګې یا دا خبره ترې پی ټي ایم به حتما خبره ده چې هغې جواب په سیاسي انداز کې ورکوي، ځکه چې اوس دغه انیشیل سټیج نه پی ټي ایم روان دی. که چېرته موږ په انیشیل سټیج باندې پی ټي ایم باندې دومره غټ بار واچوي، ماشوم دی، ماشوم چې قدمونه اخلي نو هغه بیا دستي ماسته غوندې سره منډه نشي وهلی. پی ټي ایم به روش کوي، پی ټي ایم به خلک په ځان باندې نور راټولوي، پی ټي ایم به نور خلکو ته ذهنونه جوړوي. خو تر څو پورې چې د پاکستان دا دسیسې دي په دې دسیسې باندې پوه دی. دوی که کمیټې جوړوي، دوی که جرګې جوړوي، دوی که د یو بل سره ناستې وشي، پی ټي ایم په دې باندې خطا کولی نه شي. او په دې کې وختي ما خبره وکړه چې که یو دوه پنځه کسانو کاني صاحب خبره وکړله چې که چېرته دا کسان سلیپ کېږي هم پی ټي ایم بیا د پښتنو قافله نه سلیپ کېږي، دا به په مخ باندې ځي، هغه کس به ورته رسوا کېږي. اوس د پښتنو زه په دې خبره باندې ولاړ یم کلک چې د پښتنو مسالې مشکلات دومره زیات دي چې هغه پاکستان د هغې پور ورکولو ته وړتیا نه لري. دلته 80,000 خلک ستنګزی صاحب مړه شوي دي، دلته 10,000 خواوشه خلک ورکړي شوي دي. او جنرال مشرف په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ما امریکا ته کوم کاس ورکړی دی د هغې په سر باندې $15,000 اخیستلي دي. دلته په سوات کې چاونې جوړې شوي دي، دلته په خیبر کې په ځمکې باندې قبضې روانې دي، دلته زموږ مدنیات لوټ کېږي، دلته زما د کور نه مورچه جوړه شوې ده، ایخوانه بارود راځي، دلته چې کوم دی زما عزیزان زما ورونه الوځي. د دې ټولو شیانو پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی چې د شیانو نه لاس واخلي.
پاکستان داسې پوزیشن ته تللی دی چې کدی په مغزي هم به دی سوسایډ کوي او کدی په شا باندې ځي هم د انتحار کوي او په دې شیانو باندې پښتانه پوه شوي دي. پښتانه په دې حالاتو کې به موږ خپل صفونه منظم کوو او دېخوا ایخوا چې کوم ملت دی افغان ملت دا به دواړه چې کوم دی نور پیوستون ته اړتیا لري. په دې سلسله کې باید افغانستان دولت موږ شکریا مشکور یو چې ولسمشر یو 2 ځله په هغې باندې ټویټونه وکړل، هغې سره خپله یو د خپلوالي احساس یې ورکړو، هغې سره لاندې خلکو ډېر قوت پیدا کړ، ډېره انرژي یې واخیستله. خو صرف په دې باندې اتفاق کول هم نه دي پکار. موږ ته باید ډېر سټریټیجیک کار موږ وکړو. موږ چې دا 30 کاله 50 کاله د کوم شي نه تېر شوي یو او اوس موږ په کوم سټیج کې روان یو، هغې په رڼا کې به موږ د راتلونکي چې کوم دی هغه به موږ پکچرایز کول غواړي چې موږ راتلونکی ځان ته پکچرایز کړو. هغې په نتیجه کې موږ اپشنل روان شو. اپشنل موږ روان شو. که دې لارې کار سم ونه کړو نو دا لاره خو به په دې باندې به موږ ملت بوزو. که دې لارې سم کار ونه کړو په دې باندې به ملت موږ اخر بوزو. ملت باید دې ستونزې نه راوباسل غواړي او تر څو پورې په دې سلسله کې باید امریکې په شامل باندې نړیواله ټولنه هم په دې باندې سرونه کلیر کړي چې تر څو پورې دوی د پاکستان په درواغو باندې، دوی پاکستان په د ډیسیټفل پالیسۍ باندې، دوی په د سټیټ ټرریزم باندې هغې باندې دوی باور کوي. موږ به هم تاوان کوو خو بالاخر به د دوی هم چې کوم دی لکه بیا ډېر زیاتې مشکلات د ډېر زیاتې ناکامۍ سره به مخامخ کیږي. په دې ځای کې امریکا ته پکار دغه ده، موږ ته پکار دغه ده چې موږ ویکیوم جوړ نه کړو دلته. موږ باید د امریکې سره، د امریکې یا ناټو ملکونو سره، په همدغه شانته کې د هند سره موږ افغانستان بحثیت د دولت او د ملت د کرښې دواړې غاړې ته موږ سټراټیجیک پارټنرشپ ورسره په مخ باندې یوسو. که چېرته موږ دلته بیا ویکیوم جوړوو، ویکیوم موږ کریټ کوو، خلا موږ پیدا کوو، هغه خلا به بیا زموږ مخالف فریق چې کوم دی هغه به اډه کوي. دا به زموږ لپاره تاوان خبره وي. همدغه شانته کې لاندې چې څومره لوی نور محکوم قومونه دي، بلوچان دي، سیندیان دي، لاندې پښتانه دي، دوی په خپل منځ کې پیوستون ورځ په تر بلې چې کوم دی زیاتې شي. همدغه شانته کې به افغانستان ملت، امریکې چې کوم ټولنه ده دغه دا به د لاندې محکوم قومونو ته به لاس ورکول غواړي. که چېرته موږ محکوم قومونو ته لاندې لاس ورکړو نو موږ بیا د سټیټ ټرریزم چې کوم دی د کنفرنټ کول او د ډیفیټ کول دا بیا ډېر آسان دي. خو شرط ورکې دغه دی چې پاکستان او د پاکستان سټیټ ټرریزم دا به زموږ د دید نه ورته کتل غواړي. بیا یو حتما حل راووځي او پی ټي ایم یعنې که نړۍ غواړي د سیمې دغه بحران حل کړي، پاکستان کې د هغه ادرسونو ته مراجعه وکړي چې هغوی پوهېږي چې ترهګري پاکستان له کوم ځای څخه منشا اخلي. چې کوم ځای کې تاسو سره لوکل سټیک هولډرز دي، تاسو سره لوکل خلک مرسته نه شامله، هغې نه پرته لکه کامیابي ګرانه شي. او د پی ټي ایم روان دی. زه د ملت ته چې کوم دی که نه زه دا خبره په چې هیڅ قسم د تشویش ضرورت نشته. پی ټي ایم به په مخ باندې ځي. پی ټي ایم په خپل نظر کې بالکل کلیر دی او هیڅ ته به دا اجازه ورنه کړلی شي چې دا ډیریل کړي. او دا دی چې وخت به ختمه نه اخلي خو د وخت په تېرېدو سره به پی ټي ایم نور بچي زېږوي. ټول د تاریخ کې د افغانستان دفاع یا د افغانستان د ثبات لومړی مورچل قبایل وو. زه فکر کوم چې فعلا دغه مورچلونه هغه مدني یا هغه سیوالایز حرکتونه سي په کوارډ کې دي، په بنو کې دي، په ډیره اسماعیل خان کې دي، په مردان کې دي یا په دغه سیمه کې دي. هغه سیوالایز حرکتونو باندې باید پانګونه وشي، هغې ته په درنه سترګه وکتل شي او هغه لومړی مورچه د تروریزم پر ضد باندې که چېرې غواړي چې سنټرل ایشیا او جنوبي اسیا کې یو مدني حالت رامنځته شي، استقرار. ډېره مننه. سلامت اوسئ. درې واړو مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو پی ټي ایم پرون په پېښور کې هم جلسه درلودله. اول ته بیا همغه د پخوا په څېر شدید اعتراضات او د پاکستان پر ریاست باندې شدید نیوکې چې د پښتنو حقونو او د پښتنو د حقونو طرفولو ته دوام ورکړی دی. پښتانه را ځپل کېږي او له هر اړخه، هغه که فرهنګي اړخه وي، هغه که بشري اړخه وي، او هغه که د نورو حقونو له اړخه وي. د پی ټي ایم مبارزه دوامداره شوې او لا به دوامداره کېږي. هلته پی ټي ایم ته مذاکرات وړاندیز شوی دی او بیا هم پښتنو ته په عموم کې د مذاکرات وړاندیز پنجاب ریاست کړی. هغه څه چې ډېری پښتانه د پی ټي ایم په ګډون په دې باور دي چې دا یوازې د پاکستان د ریاست یوه دوکه ده چې وخت ضایع کوي او د پښتنو دغسې د ویښتابه حرکتونه تضعیفوي. په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر ټولو اساسي مسله همدا وله چې د پی ټي ایم تر ټولو ستره لاسته راوړنه دا ده د پاکستان تر ټولو هغه لوی منفي ابزار یا وسیله د هغوی له لاسه اخیستې ده، هغه چې دوی تل د سیمې او د ګاونډیو او د پښتنو پر وړاندې کاروله، هغه ترهګري او د افراطیت ذهنیت دی. پی ټي ایم په دې کې تر
ډېره بریالی شوی دی چې د پښتنو په سیمو کې د افراطیت هغه ذهنیت چې پنجاب به کره هغه له منځه یوسي. تر بیا مو پاک الله. زموږ میلمه ده زه ډېر په جرات سره وایم او